अस्सलाम वालेकुम د लेक्चर کې بمونږه د کلاس 7 د بک نه لاست چپټر باندې ډسکشن کوم د نوم د ډیټا مینجمنٹ اینڈ پروبیبلټی ډیټا مینجمنٹ کې مالټیپل بار گراف اولنې ټاپک ته مالټیپل بار گراف مونږه پریویس ویل دي بار گراف څه وای خو مالټیپل بار گراف هغه ته وای چې زنګ سره سره دا د سمپل بار گراف ایکسټنشن دی او دا زنګ سره کنیکشن بټوین ډیفرنٹ ویلیوز اف ډیټا هي ازم سره یا ورټیکل یا هوريزونټلی بار باندې ریپرزینټ شي په گراف کې two or more than two categories of different kinds of data are drawn along the vertical or horizontal axis. Bars are grouped by position for values of data to be shown or compared. Different colors are assigned for clarity to distinguish categories of data. The Zangsara bar graph the different kinds of units the representation they په یو ګراف باندې موږ مختلف ډیټا ریپرزینټ کوو د مختلف یونټس او بیا په کلرز یې موږ ډیفرنٹ کړي او کمپیریزن یې بیا کوو we in a graph the horizontal line represent x-axis and the vertical represent y-axis یہ بس دا تاسو یې ملټیپل بار ګراف ته چې دې کې دا ریپرزینټیشن کړی دی دا کلر به جدا the various the baram layer کړی دی چې دا د څه لپاره دا بار ګراف دی employees in various departments of an educational office پر different دغه کې زموږ سره بیا د هغې هغه ډیټا شو کړې ده چې په مایې کې د دې څه د دې نه مخکې پریویس یې د دې ډیټیل ورکړی دی خو داسې قسمه ګراف ته موږ ملټیپل بار ګراف وایو line graph څه دی سمپل موږ لاین چې په ګراف کې ریپرزینټ کوو when a graph is drawn using line only instead of picture like the picture پر ځای صرف only line راشي دې ته موږ لاین ګراف وایو دا زنګ سره لاین ګراف shows gradual change in data or information gradual ورو چې کوم چینج راځي هغه شو کوي the table give below the زنګ سره دی سمپل چې دا ټیبل چې دی دا د ټیبل ریپرزینټیشن دی چې زنګ سره په فرست ویک کې څومره مارکس وو 3 مارکس وو فرست ویک زنګ سره 3 مارکس ریپرزینټ کو په سیکنډ کې څومره مارکس وو 7 مارکس نو سیکنډ ویک کې دا ریپرزینټ کو 7 مارکس بیا په تھرڈ ویک کې 5 مارکس بیا فورث ویک کې 5 مارکس بیا په ففتھ ویک کې زموږ سره 9 مارکس دا سمپل په لاین باندې ریپرزینټیشن کو دی ټیبل پای ګراف هم ویلو چې ته دا سه سرکولر شیپ باندې موږ ډیټا ریپرزینټ کوو چې هغه هر یو بیا په مخصوص دا خپل پرسنټیج او پرسنټیج څنګه معلومه هغه تاسو ته ما ویلو چې زموږ سره ټوټل څومره دي او د دې پرسنټیج څومره دی ملټیپلای په 360 په بیا د دې کې پرسنټیج معلومیږي noted down कि if data is represented in sectors of a circle then the graph is called pie graph دا څنګه سره سیکټر هم دې د سرکل هغه پارټس کې موږ ویلو previous class کې دا څنګه سره سیکټرز دي نو سیکټرز کې چې کله وي څنګه سره ریپرزینټ شي دا ډیټا نه هغه ته موږ بیا څه کم یو ګراف وایو پای ګراف وایو څنګه سره وایي ټوټل نمبر اف ابزرویشن څومره دي کله موږ هر یو ګراف لایک پای ګراف کې موږ ریپرزینټیشن کوو چې د 2% دی نو ټوټل ابزرویشن او د کم ابزرویشن چې موږ به دې کې پریزنټ کوو دا غي فریکوئنسي څومره ده اب ملټیپلای بای 360 دی نه چې سره نو بیا موږ هغه امر پرسنټ هغه امر انګل موږ په پای ګراف کې دا غي ډیټا پریزنټ کوو لایک دا एग्जांपल ورکړی دی سټوډنټس دی اماونت دومره پیسې دي او دا چې وس د دې انګل موږ معلومه په پای کې ټوټل سټرینث زموږ سره څومره دی ټوټل سټرینث زموږ سره دی 5040 دی دانیا پکې څومره دی د دې باندې څومره پیسې سپند شوي دي هغه زموږ سره دومره شي او ملټیپلای 360 په کوم زموږ سره 67 ډیګري به د دې ریپرزینټ شي دغه شان بیا د مروه هغه به ریپرزینټ کېږي فهد افنان او روحن او ټوټل باغ خپل 360 او د چا چې څومره پکې شیرز یا څومره فریکوئنسي یا څومره ریز اماونټ یا څومره نمبر د اغستې یا څومره پیسې اغستې به موږ دا هغه شیرز بدل لیکو ملټیپلای 360 څنګه سره بیا یو انګل راځي په پای کې به هغه انګل موږ ریپرزینټ کوو
اوس دې کې زنګ سره ګراف دی دې ته pictograph په picture په بیس باندې پسکوي وي a pictograph is suitable when you have to show the data in an attractive and lively way چې ته غواړې چې څنګه یو اټریکشن راشي زنګ په ډیټا کې نو pictograph یا ډېر ښه ګراف دی چې په دې تاسو شو کوي it is the most basic chart that we can use from the beginning of our introduction to graphs دا ډېر بیسیک چارت دی چې کله موږ هم د ګرافس انټروډکشن کوو نو دا یوز کوو بس بل زنګ سره راځي بار چارت کې زنګ سره the most appropriate choice when the data values are independent and no value is dependent on the other چې هر یو دا ویلیو چې دا انډیپندنت دی یو په بل باندې ډیپند نه دی هغې دپاره بیا زنګ سره سوټیبل کم یو چارت دی بار چارت example کې سر کې data might include favorite sports of a group of people the marks of 5 students in mathematics دا زنګ سره بیا ډیفرنٹ دی بل باندې ډیپندنت نه هر یو جدا جدا یې هغه داسې قسمه ډیټا بیا په بار چارت باندې ریپرزینټ کوي نو دا به ښایي A multiple bar chart is suitable when we have two or more than two categories of different kinds of data چې دوه یا دوه نه سیوا categories different types دي دا یې دپاره بیا multiple bar chart وایي ښه دی مطلب موږ اگزامپل واخلو چې data of men and women who voted for different candidates لپاره women او men څومره ووټینګ کړی دی دلته کې بیا زموږ سره دا د هر یو کینډیډیټ دپاره women او men څومره کړی دی ووټس ورکړی دی نو هغه ریپرزینټ کړی دی لاین ګراف is suitable when we want to show a data that is changing over time لاین ګراف د هغې دپاره بیا ښه دی چې with time زموږ سره چینجینګ راځي په ډیټا کې نو د هغې دپاره موږ به لاین ګراف یوز کوو مطلب د ریټ آف ډالر ریټ څنګه سره اپ کېږي یا ډاون کېږي یا ټمپریچر آف سیټي دا چې موږ ریپرزینټ کوو نو دا په لاین ګراف باندې ریپرزینټ کوو پای چارت is suitable when we have to show and compare the parts or proportion of the whole پای چارت دې لپاره وایي اهم دی چې کله موږ ګورو چې د کم پارټس یا پورشن چې دی د بل سره کمپیر کوو چې کم سیوا دی کم دی د دې کمپیریزن لپاره بیا زموږ سره پای چارت وایي ښه دی پرسنټیج وایي زموږ سره بیا شو کوي دا بس د ایکسرسایز دی exercise کې داسې خاص نشته ډیټا اینډ اټس presentation data موږ څنګه present کوو their information that is collected initial without any organizing or arrangement is called raw data څه ته وایي چې کله زموږ سره کلیکشن وشي خو ارګنایز شوي نه یا ارینج شوي نه یې ته موږ را ډیټا وایو او د process of collecting information is known as data collection چې کله موږ ډیټا کلیکټ کوو د پروسس ته موږ ډیټا کلیکشن وایو زموږ سره ډیټا دوه ټایپس دی یو دی ډسکریټ یو دی کانټینیوس ډسکریټ مطلب دا دی ډسټینکټ سپریټ values of quantity that are in integer or whole number from fall under discrete data this data چې هغه زموږ سره انټیجرز یا هول نمبر کې ریپرزینټ کیږي نو دې قسمه ډیټا ته موږ ډسکریټ ډیټا وایي لایک دې کې اگزامپل ورکړی چې د نمبر اف سټوډنټس ان ګریډ 7 نو دا به نه چې په ګریډ 7 کې به موږ وایو چې 7.5 سټوډنټس دي स्टूडेंट्स به همیشه موږ فل په انټیجرز یا په هول نمبر کې ریپرزنټیشن کوو یا وی د پاپولیشن اف اسلام آباد د سیزن سره چې کم یو آبجیکټ په پارټس کې موږ نه پریزنټ کوو ایز ا هول پریزنټ کوو نو داسې قسمه ډیټا ته موږ بیا ډسکریټ ډیټا وایو کنټینیوس ډیټا چې زموږ سره نیم پکې هم ریپرزنټ کولی شو لایک موږ وایو د ویلیوز اور کوانټیټیز وی دیٹ کین بی پریزنټډ په فریکشن کې په ډیسیمل کې چې کم پریزنټ کیږي ته موږ کنټینیوس ډیټا وایو دغه اگزامپل کې دا ورکړی چې زموږ سره د ویټ اف د ګریډ 7 سټوډنټس ویټ زموږ سره ویټ د سیم کې دی شي چې 40.3 kg 41.2 زموږ سره دا پوینټ نه پس پکې رااله نو داسې قسمه ډیټا ته موږ بیا کنټینیوس ډیټا وایي یا د والیوم اف ا لیکوډ هایټ اف ا پرسن دا زموږ سره ایگزیکټ هول نمبر یا انټیجر نه راځي نو داسې قسمه ډیټا ته موږ کنټینیوس ډیټا وایي frequency distribution څه ته وایي the number of times a specific observation occur in the collected data is called frequency په یو خاص ډیټا کې زموږ سره د یو observation څومره ریپیټیشن شوي موږ هغې ته frequency وایو frequency distribution means to organize the information in the form of table consisting of the observation and the frequency of each observation او frequency distribution دې ته وایي چې زموږ سره یو خاص ګراف راښکو او پای کې موږ وایو چې داسې په کلاس 7 کې سټوډنټس کلاس 7 واخلو د دې کلاس 7 سټوډنټس چې هغه 25 مارکس په 50 کې اخیستي نو
اوس څومره کسان یا د 25 نه 30 پورې څومره کسان واغستل موږ یو ابزرویشن واغستو او دا څومره پیرا څومره کسان اغستل شي نو هغه چې موږ دلته کې ویل کوی ته موږ د دې فریکوئنسي وای ungrouped frequency distribution. In this type of frequency distribution, the observation are tabulated in ungrouped form. They pa group form ke nahi kare ungrouped form ki kare. Each observation of the data is shown with its frequency. har yo observation pa khapal frequency bani hunga represent ko pa group ki nahi represent shavi. Like example ke unke a score of class 7 students in maths test out of 10 pa 10 ki jang sara the class 7 students score چا زنګ سره 2 اغستې سې اغستې ټول زنګ سره د سي ریپرزینټ کو نو د هر یو کس جدا جدا زمون سره شوی د دانه دی ویلې چې مونږ وایو چې د مارکس چې د 1 نوال د 5 پورې څومره دي د بیا زنګ سره ګروپ شي چې سنگل یو مونږ ابزرویشن ریپرزینټ کوو هغه بیا زنګ سره سره ان ګروپ ډیټا وای always arrange the data before presenting in any form. کله چې تاسو په هر یو فارم کې هغه ریپرزینټ کوئ نو ول ځان ته ارینج کوئ په اسندینګ کې یا په ډیسندینګ آرډر کې ورې پریزنټیشن کوئ دلته کې وس چې دا خیال وکړئ ابزرویشن د 10 مارکس آؤٹ اف 10 کې زنګ سره څومره چا به کې 2 اغستې دي ادرې کسان دي 3 به کې څومره کسان سره 2 اغستې دي دغه شان 9 به کې څومره کسان اغستې دي 5 اغستې دي او 10 به کې څومره کسان اغستې 5 اغستې دي دغه قسمه ډیسټریبیوشن چې هر یو ډیټا څنګه سره جدا خپل ګروپ ابزرویشن چې د خپل فریکوئنسي ریپرزینټ کوي نو دغه قسمه ته موږ ان ګروپ ډیټا وایو بیا ګروپ ډیټا څه ته وایي when we collected data has many values چې some ډېر زیات values and it is difficult چې هر یو د پاره بیا جدا جدا مونږه فریکوئنسي لایک د 1 نوال د 100 پورې د 1 نوال د 100 پورې چې مونږ دا جدا ټیبل دي سره راخو په کمپیوټر کې خیر ایزی خو سټیل زنګ سره د پاره دا بیا ډېر ګران مونږ د دې ګروپ وکړو چې د 1 نوال د 10 پورې څومره د 10 نوال د 20 پورې څومره د 20 نوال د 30 پورې څومره د 30 نوال د 40 پورې نو د څه قسمه ګروپینګ ته چې مونږ د ته بیا مونږه ګروپ ډیټا وایو was the range satawai range the difference between the highest and lowest value of data like match was which is 0 minus 0 nawal the 10 puri no zang sardar range the de dwan pa mans ke chikam difference the ya 10 nawal the 20 puri 10 minus 0 na zang sara sara ji zang sara 10 razin the group data che the range sare 10 de sanga che de hum ta so akhle da highest of the lower value da class interval or classes the group of a data are called classes څومره چې تاسو کې ګروپ راکې هغه ته classes وایي یا class intervals there are no hard rules for the number of classes but 44 to 15 classes are enough normally we 4 نوال د 15 پوری classes چې موږ راکو نو پوره دي nor this is a hard rule د دې لپاره نشته the starting point for each class should be divisible by the interval starting point به څنګه سره must divide کیږي په interval باندې class size the size class is the difference between the upper class limit and the lower class limit of a class the upper class limit of the lower class limit چې زموږ سره کم دی دا به difference ته موږ وایو class size like څنګه range وي or sorry range چې دی زموږ سره دا نه ده range دی ته وایي چې زموږ سره observation او چې د 100 کې د کلاس 7 سټوډنټس څومره مارکس اخیستي پیپر کې نو چا اخیستي چې 10 نه شروع شوي دي 100 ته تللی دي نو د 10 چې شروع شوي دا زموږ سره لوویسټ پوینټ دی او دا یې هایست پوینټ دی د هایست نه چې لوویسټ ماینس کو دی ته موږ رینج وایو خو په کلاسز کې چې 0 to 10 او 10 to موږ 20 واخلو د کلاسز ډیفرنس ته بیا موږ کلاس سایز وایو class limit highest value of each class is called upper class limit or data upper class limit with data lower class limit way is the mula data rakadi da deke awal munga che range malumo na deke sang sara lowest the sajuna kamyo number de 32 de au highest 51 and 51 nanga 32 minus ko sara lalo na kasang sara de range ho अब या फर्दर मूंगा दे बिया ग्रुप से कड़ी दलते कि कड़ी च 32 न 37 पूरी सुमरा दे द 38 न 37 हो दी की इंक्लूड छ बिया 38 न 43 पूरी द 44 न 45 पूरी एजम सर ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूट करी class boundaries are the midpoints between the upper class limit and the lower class limit midpoint is सर सिंपल मालूम करे दे दा बजंग सर सिंपल से
د دې زنګ سره راغلی 53 نو دې نه به سمپل 0.5 تاسو ماینس کړئ نو 52.5 پر راشي او د دې سره 0.5 پلس کړئ نو زنګ سره به 57.5 دا راشي. دغه شان دې سره 0.5 د دې نه ماینس کوئ دې سره پلس کوئ. دې کې دا اونلی زنګ سره ډسکریټ چې کوم ډیټا وه دا زنګ سره کانټینیوس ډیټا ته موږ چینج کو او دې باندې بیا موږ کانټینیوس چې کوم ډیټا یې هغه ریپرزینټ کوو ګروپ کې. دې تر اوس راځي هیسټوګرام. هیسټوګرام څه ته وایي؟ هیسټوګرام is used to represent group data by taking class intervals along the horizontal axis and corresponding frequency along the vertical. زموږ سره هیسټوګرام دې ته هیسټوګرام وایي. په دې کې وایي زموږ سره څه کېږي هاریزنټلی د دې څه ریپرزینټ کوي هاریزنټل ایکسس چې دی دا زموږ سره څه ریپرزینټ کوي دا زموږ سره ریپرزینټ کوي کلاس انټرولز چې لایک د 0 نه وال د 10 پورې چې موږ اخیستی دی دا کلاس انټرولز ریپرزینټ کوي. بل زموږ سره داسې ورټیکلی چې زموږ سره څومره د 0 نه وال د 10 پورې څومره مارکس دی یا څه دي هغه څومره سټوډنټس دي نو دی خوا فریکوینسي ورټیکلی زموږ سره فریکوینسي ریپرزینټ کوي. زموږ سره هیسټوګرام سره graphical representation of a group data with a given frequency in the form of rectangular bars with equal weight taken in the size of class interval and their corresponding frequency. یو خو دلته کې بلکې د دې به ټول د دې د ویټ به صحیح مطلب پلنواله به equally. Difference between bar chart and histogram. In bar chart we can represent any category along axis. Any category axis bani, for example days or number of days या favorite food number of, while in histogram we can only represent data in the form of numbers. munga only per numbers ke munga represent kawali shu. Similarly bar graph ke jang sara sequence of bars doesn't matter. Sequence munga sara na matter kai hopa histogram के जंग सर सही sequence matter का है. We arrange it in any order, but in case of histogram we need to follow the sequence of class of the respective data. The histogram is drawn in such a way that there is no gap between. Histogram जंग सर पदे की gap बने ऐसी like जंग सर लो the origin 0 show the 10 show بیا د 10 نه زموږ سره راځي 20 پورې نو دا زموږ سره دلته کې سی راغلو بیا دا داسې بل راغلو دې په منځ کې وایي ګیپ نه. representation of frequency distribution in vertical rectangle bars and no gaps is called histogram. اوس د دې کنسټرکشن څنګه دی کنسټرکشن خدای ورکړی دی تاسو ته دی برای دې چارت ته وګورئ دا چارت زنګ سره ریپرزینټ کړی دی چې د 30 نه 37 پورې زنګ سره څه دی 35 نه دا 35.5 به شي دا به زنګ 37.5 شي کلاس پوینټینګ لیمټ مډ پوینټ رسولې دی نو دې کې زنګ سره څومره ریپرزینټیشن دی 1 بیا زنګ سره د دې ریپرزینټیشن 8 تر رسیدلې دی دغه شان په دې ریپرزینټیشن کې مونږ دا چې کوو دا خیال وکړئ د دې ټول ویټ چې دی سیم دی دې قسمه ګراف ته مونږ څه وایو هیسټوګرام وایو. With the weight of each bar in the histogram represent the weight or size of the class. Maybe no further example work kadi. Was the central tendency measurement check out central tendency satawai. Jang sara yow data mung arrange ko. But frequency when the data becomes more meaningful we can analyze the data and many useful information. Central tendency mainly zang sara charaje yaw the arithmetic mean median amount de tunga central tendency why matlab averages che kalamunga malama arithmetic mean sa the arithmetic mean ta previous class ke mavile che da zang sara simple the average pashan kar kai zang sara data sumra the calculated by the sum of the values like zang sara sumra students team the this sumra marks the agar total tasu plus kai au bal zamung sara basai sumra number of students by divide kai ang sara barashi da arithmetic mean like zo same achi 5 students the yo student che de 5 students the yo students ang sara 20 marks the bal 30 the 50 ki the bal che de 45 the bal 40 marks the jang sara so students ralu 1 2 3 4 abal wakhlo che the bal bagi hum 30 marks the
اوس په دې جو ایوریج معلومه سمپل به دا ټول به جو پلس کما څومره نمبر اف سټوډنټس ته پای به ډیوایډ کم څنګه سره به ارتمټیک مین راشي یا ایوریج وته مونږ وایو. اوس د ایگزامپل هم دلته کې ورکړی دی بیا د ایگزامپل چې ورکړی چې وایي د فایند د ارتمټیک مین اف د دې ویلیوز د دې ویلیوز ارتمټیک مین معلوم کړئ. دا ټول ویلیوز اول څه کړی دي پلس کړی دي دا ځان سره څو ویلیوز 1 2 3 4 5 6 په 6 سره ډیوایډ کړو ځان سره د ارتمټیک مین دا راغلی دی. بیا زموږ سره ورپسې راځي مین. Mean څه ته وایي when the data is in the group form we calculate its mean by the following method. لکه بس دغه سره په ګروپ په پام کې راللو نو د دې به مونږ بیا مین څنګه معلومو د دې به مین مونږ داسې معلومو lower class boundary او plus upper class boundary divided by 2 څنګه سره به د مید پوینټ راشي کوم چې څنګه سره مید پوینټ راللو په ګروپ ډیټا کې. نیکسٹ په مونږ بیا څه کوو څنګه سره مید پوینټ دا دلته کې دا 32 رااله دلته کې څنګه سره دا رااله اوس زموږ سره سمپل د دې فریکوینسي سره د دې فریکوینسي سره مونږ د دې ملټیپلیکیشن وکړو څنګه سره دا نمبر سره رااله فریکوینسي ملټیپلیکیشن وکړو نو سمپل به اوس مونږ څه کوو چې مین معلومه او د ګروپ ډیټا کې مونږ به وایو د دې فریکوینسي سره چې د ایکس سره ملټیپلیکیشن کړی دا او څومره نمبر اف فریکوینسي دي د دې سمیشن چې مونږ معلومه کوو زموږ سره راځي مین به راشي او مین مونږ په سره ریپرزینټ کوو په کیپیټل ایکس او ډیش باندې لایک زنګ سره چې کم فریکوینسي هغه ویلیو معلومول زنګ سره دا سوري فریکوینسي د مونږ ورته چې مونږ هغه مید پوینټ معلومول زنګ سره دا راغلی دا بیا موږ د دې فریکوینسي سره ملټیپلای کوو نو اف ایکس چې موږ اخلو د فریکوینسي او دا مین چې موږ یو بل سره ملټیپلای کوو نو څنګه سره دا ویلیو راللو بیا دا ویلیو چې دی دا ټوټلی ایډ کوو نو څومره چې نمبر اف فریکوینسي دی دا ایډ شولو او څنګه چې سره د اف اف ایکس نه دا ویلیو راغلو دا ایډ شو دا ډیوایډډ بای دا چې موږ سره راشي دې ته موږ بیا څه وایو دې ته موږ مین وایو. مین اسې چې موږ سره اسې په ان ګروپ ډیټا کې ونه موږ بس کم چې څنګه سره میډ پوینټ به هغه به څنګه سره سو دغه مین وو دغه شان 67.5 د دې کلاس ان کم چې ډیټا راکړی د دې لپاره څه دی مین دی منځنی دی. اوس راځي میډین یا مین سوري ارتمټیک مین چې موږ معلومه دغه زموږ سره میډ پوینټ رالو یا ایوریج رالو په ګروپ ډیټا کې ان ګروپ کې زموږ سره ډایرکټلی پلس کو په ګروپ ډیټا کې بیا موږ داسې معلومه میډین وزن سره رالو median څنګه سره وای median is the value which divides a given data into two halves. median څنګه سره څه کوي یو ډیټا د په دوه ایکوال پارټس کې څه کوي تقسیمای دوه پارټس کې چې کله ډیټا تقسیم کیږي هغه ته موږ میډین وایو. کله چې موږ په ان ګروپ ډیټا کې میډین معلومونه سمپل په اسندنګ یا ډیسندنګ آرډر کې ویل کوو منځنی چې کم پوینټ راغلی هغه ته موږ دا د څه د میډین دی دا ارینج کو څنګه سره اډ دی اډ مطلب په 2 باندې ډیوایډ کو څنګه سره راځي دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 دی نو چې څنګه سره 9 دی مطلب د دې منځنی چې کم 5 ته 4 ته دی خو 7 ته 4 ته څنګه سره دغه نمبر د دې میډین راځي او چې کله ایون نو ایون تاسو ته ما ویل چې منځ کې کم دوه elements یا بدوانه پلس کوي په 2 باندې ډیوایډ کوي نو سره به میډین راځي. اوس موږ څنګه سره the value of the data which is repeated maximum number of time is called mode چې کوم یو نمبر څنګه سره سیوا ریپیټ شوی هغه ته موږ وایو دا د ډیټا موډ دی لایک اوس په دې ان ګروپ ډیټا کې موږ اداره کړې چې نه سیوا پکې 5 سے ریپیټ شوی 1 2 3 4 ټایم دا ریپیټ شوی نو د ډیټا څنګه سره موډ څه دی 5 دی د دې چې اوس موډ کوو څنګه سره سره لالو لکه 8 2 ټایمز ریپیټ شوی 10 2 ټایم ریپیټ شوی دی نو پدې کې زموږ سره موډ بیا ساخلو موډ څنګه سره مور دین 1 هم راتلی شنو هم 8 رالو هم 10 رالو ا موډ څنګه سره ریپرزینټ کیږي پدې باندې زموږ سره the most commonly used measure of central tendency is the arithmetic mean. arithmetic mean زموږ سره زیات commonly use کیږي. The reason is that when calculating mean we use all the values in the data and no values get ignored. او د دې reason دا دی چې څنګه سره کله موږ mean معلومو نو پدې کې زموږ سره
ټول ویلیوز انوالو یو ویلیو بکې هم نه اګنور کیږي وایل ان مین اینڈ موډ وی یوز سنټرل ویلیوز موږ یو خاص ویلیو کیلکولیشن کوو unless there is an extreme value in the data. The mean is so far from the most consistent, reliable and accurate measure of the central tendency. سو پورې وای زنګ سره یو غټ ډیټا کې غټ ویلیو نه یوز شوي د هغې دپاره بیا زنګ سره څه دی بیا مونږ مین موسټ کانسټنټ اخلو لایک اوس مونږ چې ارتمټیک مین کې زموږ سره یو نمبر هم ډېر زیات هایسټ نه راځي نو بیا مونږ د هغې دپاره ارتمټیک مین وای یوز کوو بل هایسټ پوینټ ته لاړل نو بیا که دا نور دوه کې نو خیر دی که خو موسټ کانسټنټ او ریبل او ایکوریټ چې دی زموږ سره ارتمټیک مین دی وین دیر از ان ایکسټریم ویلیو چې کله په ډیټا کې یو ویلیو ایکسټریم وي بیا میډین از بیټر بیا زنګ سره کم یو بیټر دی میډین as the extreme value doesn't affect the median ځکه چې زنګ سره میډین خو بیا موږ منځنی پوینټ معلومو ډایرکټلی او که زنګ سره لاست کم پوینټ ډېر ګریټر شي هغه څه نه افیکټ کوي او موډ اله پریفر کېږي ریلایبل کېږي when there is a need to finding out trends چې ټرینډز کله معلوموي د دې دپاره بیا که موډ ګورئ نو خیر دی که یا انکلیشن ټینډنسي یا پاپولیرټي in all other situation it is less reliable than the mean and median دا بیا less reliable دی دی بس بیا کمپیریزن یې ورکړی دی اوس راځي پرابیبلیټي ده پرابیبلیټي خو مونږ ویلې وو په دې نه پریویس کلاس کې چې څنګه سره به یو ایونټ کله اکر کېږي څومره اکر کېږي هغې ته مونږ وایو probability mean how likely something is to happen. It is a measure of the likelihood or possibility of an event. The event چې څنګه وایو چې کېدی شي دا راشي نو موږ وایو د دې probability دومره ده experiment څنګه سره څه دی process that can be repeated infinite number of times. It has well defined possible outcome. An experiment will be called a random experiment if it is two or more possible result. که څنګه سره ایکسپریمنټ وای چې مونږ ډېر ټایم وکړو او دا ښه صحیح ویلیو راکړي یا به مونږ وایو که مونږ دا رینډم ویلیوز راکړي دی ته بیا مونږ رینډم ایکسپریمنټ وایو چې سیم ویلیو نه راکړي بیا وایي اگزامپل کې چې کوین مونږ څه کوو مونږ فلپ کوو نو یا خو به دا زموږ سره هیډ راکوي یا ټل د دې دوه پاسبلیټي شي یا ډایس مونږ رول کوو نو زموږ سره د دې کې پاسبلیټي 6 دي spinner چې مونږ کوو دا څنګه د دې ډیفرنٹ possibility was answer outcomes the possible result of random experiment کم چې موږ چې randomly کوم experiment کوو د دې چې څومره possible outcome دی هغې ته موږ outcomes وایو sample space is the set of all possible outcome like که زه اوس واخلم ټول possible outcome چې د دې like کون دپاره sample space به زموږ سره صحیح sample space د کون دپاره یا به head راځي یا به tail راځي دا ټوټل sample space دی او که د ډایس دپاره که د هغې د 1 ول د 6 پورې چې موږ دی sample space is act like a universal set for possible outcomes. An event is an outcome or collection of outcomes. Event څنګه سره چې کوم result راشي هغه یا د دې result چې څومره collection دی هغه represent کوي نو هغې ته موږ event وایو like for example tossing a coin and getting head is an event. Rolling a dice and getting 3 is an event. Probability of event. The probability of an event can be defined by the number of favorable or desirable outcome divided by the total number of outcomes of the sample space. Like the number چې څنګه favorable outcome یا وایي چې کوم desire موږ غواړو هغه څومره څنګه سره total outcome possible د sample space په دې ډیوایډ کړو دې ته موږ probability of an event د دې event دومره probability کېدی شي. Types of event. There are different types of events in probability. You equally like and not equally like outcome. Now there are 4 red, 5 blue and 1 green color pencil in a pouch. Ali picks a pencil randomly without looking. वजन से पायो pouch के 5 blue दी 4 red दी 5 blue दी और 1 green दी नो वही अली ती जो पिन राखली ऐता गोरी ना what is the probability he will pick a blue pencil वही द दे probability सुम रहे चीज़ संग सरबा द blue pencil सकी
اوچت کې نو زنګ سره w د پاره 5 دی او ټوټل زنګ سره څومره دی 10 دی 10 او دا شو 5 زنګ سره probability د دې سره د 5 1 5 5 2 10 په هر دویم پیر کې دی چې د سر کولنې په دویم پیر بده کې دی شي چې زموږ سره دا 5 اوچت کې بیا د شو زنګ سره دار لالو this show that the probability of the desired outcome کم چې موږ غواړو دا غي outcome blue pencil زنګ سره 50-50 دا وی there is a 50-50 chance for him to pick or not pick the blue pencil دا pick یا نه pick blue pencil او undesired outcome and desired outcome کم چې undesired دی یا desired outcome دی د دې دوه لپاره 50-50 chance دی نو دې څه قسمه ته موږ equally like وایو یا موږ سره اوس impossible and یا certain now let's find the probability of him picking pencil number of pencils زنګ سره سوري 10 دی total number of possible outcomes زنګ سره سوري 10 دی نو کدا سو ګوري هغه چې د پنسل وچت کې اوس دا نه ویل چې ریډ بلو هر څومره دي او ټوټل پنسل څومره دي 10 دي او پاسبل آوټکم څومره دي 10 وین سره رااله 1 رااله دینه 1 رااله نو دې مطلب دا شو چې the pencil is 1 so it is certain for him to pick a pencil so this is because all outcome are desired and favorable outcome so there are all pencil in the pouch again what of this probability something which is pencil دا خو زموږ سره چې ټوټل like so غواړي هغه به کې پراته دي د زنګ سره فیوریبل ټول راغلو two events are complementary to each other if both events cannot occur at the same time complement event باغ د چې دوه events at the same time like choose toss for rule یا به head راځي یا به tail راځي دا باندې چې دوه په جمع راځي دا یو بل complement کوي which of these graph charts is suitable when we want to show a data that is changing over time چې دی زنګ سره لاین بیا سي the term discrete mean distinct how likely something is to happen is known probability the possible result of a random experiment is called an outcome چې possible sa result راځي ته موږ outcome وایو when there is 50% chance of an event the event is said to be